الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبی علیه السلام د سیرت او سلسله وار درس چونکه د بعض صحابه او د اسلام راوړلو واقعاګانې هغه تیرې شوې وي چې په هغې کې یوه واقعه یعنی یو صحابي هغه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه امه دی په خپله باندې خپله واقعه بیانوي چې یو ځل کور ته په دور د جاهلیت کې یعنې زه کور ته رالمه او زما خاله یعنی ماسی هغې څه اشعار چې زه یې ولیدله ما نو په خوشحالۍ کې څه اشعار وویې په هغې اشعارو کې ما ته لس ځله زیری راکړو چې عثمانه تا ته دې هغه زیری وي بشارت دې وي تا ته چې ته یو داسې پیغمبر هغه د هغې پیغمبر په باره کې یعنې د نبي علیه السلام په باره کې څه اشعار هغه ولوستلو او د نبی علیه السلام د خار ذکر یې امه وکړ نو ما ورته وی چې ای ماسي یعنې خاله دا ته خو چې کوم خار یادی نو دا خو د دې دا نوم خو ما چېرته اورېدلی نه دی نو بیا راته ماسي راته دا ذکر وکړ د نبي علیه السلام د شان په باره کې چې دا محمد دی د عبدالله زوی دی او دا د الله تعالی د طرفه پیغمبر دی او یعنی الله تعالی د ته نبوت ورکړی دی د تمام اقوال دا ټول په ټوله باندې حق دي او د چې کوم حالت دی یعنی د خلکو ته کوم دعوت ورکوي هغه انتهایی کامیاب دی کامیابی علامت خدا دی چې دا خلک سي هغه جنتیان دي نو په دې وجه باندې کامیابی طرف ته د کامیابی نسبت ورته هغه وکړو او د په مقابله کې چې څومره امه خلک دي هغې څومره امه چغې ووهي نو دغه ټولې چغې هغه د دغې خلکو هېڅ هغه د په مقابله کې هغه په کار نه راځي او د په مقابله کې چې څومره امه تورې اوچتې شي یعنی د باندې ظلم او ستم کوي د قتل کولو د شهید کولو اراده کوي نو دغه تورې به چېرته امه دا به کامیابې نشي بلکې دا هېڅ امه نشي کولی نو چې کله زما خاله هغه دا خبرې وکړلې نو زما په دې زړه باندې یو قسم له اثر وشو او راپاڅېدم د کور نه او په یو فکر کې پرېوتلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره زما د مخکې نه خپله تعلقات و ملګرتیا مې وه نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره رالم نو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زه داسې غمزده په فکر کې ولیدلم نو ماته چې عثمان بن عفان ته په څه فکر کې څه غورو او فکر کوي ولې داسې وي نو خپله ټوله واقعه هغه یې ورته بیان کړله چې یاره زما خاله دغسې اشعار وي او په هغې کې یعنې د محمد ذکر وشو او د هغه بعثت طرف ته پکې اشاره هم وکړله چې یاره چونکې دغه ورځو کې نبي علیه السلام ته هغه بعثت ورکړی شوی یعنې نبوت ورته میلاو شوی نو چې کله مې دا خبرې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په من او عن سره وکړلې څنګه چې مې د خپلې خاله نه اورېدلې وي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه راته وفرمایل چې عثمانه ماشاءالله ته څومره سمجدار او څومره هوښیار او د حق او د باطل په منځ کې څومره فرق کوونکی او تا ته د خبرو نه په خپله باندې امه اندازه وشوله چې آیا زما د ترور یعنی زما د خاله دې ماته څه ووي زما د ماسي ماته څه ووي او ای عثمانه دا موږ چې د چا عبادت کوو د بوت یعنې د بوتانو چې کوم عبادت کوو نو دې څه اوري عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورته وایي چې نه ما ورته وایي چې دې څه ویني وایي چې یاره دې خو څه نه ویني دې ته دا پته لګي چې چا زمونږ عبادت وکړو چا زمونږ عبادت نه دی کړی دغه ټولې خبرې چې ورته وکړې ما ورته وایي چې یاره دې خو دې ته دې هېڅ پته هم نه لګي چې چا زما عبادت وکړو چا نه او منګه دی نه دی منګه ویني نه زمونږ اوري دا خو هېڅ هم دی نشي کولی بلکل حقیقت کې خبره داسې ده چې بوت ته څه پته لګي چې ما ته چا سجده وکړله ما ته چا آواز وکړو
نو دغه ټولې خبرې چې هغه د واورېدلې نو بیا ورته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې ګوره زمونږ د پوره قوم چې کوم دی نو هغه په دې حالات کې په دې کې هغه مبتلا دی نو آیا د دین د وتلو سلاره نشته دی الته کې پزله کې اثر د خالا چې کوم اشعار هغه ویلي دي هغه اشعار او هغه اثر پزله کې موجود دي نو څه دا خبرې په د باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خبرې په د باندې پر اثر شولې په د باندې اثر وکړو نو ما ورته وی چې خوخه دینه د چې نبی علیه السلام خو سلړ شو او هغه واوري چې هغه سوي نو ما ورته دا خبرې کولی چیرې نبی علیه السلام خو سلړ شو ته د نبی علیه السلام په خپل باندې واوري چې هغه تاسو ته سوي وی ناګهانه چې مې وکتل نو نبی علیه السلام را روان دی علی رضی الله تعالی هغه ور سره را روان دی نو چې کله مې دي دواړه ولیدلو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د عزت د پاره ودرېدم یعنی مشرتا د عزت د پاره یا یو عالم ته د عزت د پاره ودرېدلو دا اومه علامت د ادب دی کمال ادب دی دا چې بنده د بل تعظیم او د عزت د پاره بلته ودرېږي نو ورته ودرېدم نو عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام یو بل سره ودرېدل نو یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام ته په وخت کې خبره وکړه خو ما وانه اوریدل نو نبی علیه السلام یو طرف ته هغه کېناستو او ما سره مخاطب شو چې کله وی ما سره مخاطب شو نو ما ته وی چې اے عثمانه الله تعالی د جنت دعوت ورکوي ته د الله تعالی دعوت قبول ک او زه د الله تعالی رسول را لېږل شوی یم ستاسو طرف ته او تمام مخلوق ته نو چې کله عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ ته دا ټول خبرې وشولې نو حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام ته فرمایل چې په خدای قسم چې ستاسو کلام د اوریدلو سره یعنی زدا شانتی به خود او به اختیار شم چې پورانی هغه اسلام راوړو اثر یې پنه او مخکنه په ځل باندې اثرات هغه موجود او په دې سره نور اومه هغه اثرات هغه نور اومه زیات شول چې مخکې د اثرات ولی زیات شول وجه داوا چې مخکې د خالا د خلی هغه واوریدل او اوس د پیغمبر د خلی واوریدل چې د پیغمبر د خلی واوریدل هغه په ځل کې ځای نه جوړوي لازمی خبره ده نو او دا کلمات په جواب باندې جاری شول چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد رسول ان محمد عبده ورسول وی دا الفاظ به اختیار په جواب باندې جاری شول او ذکرانګي دا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ چې هغه کله د اسلام نه بعد د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لګیدو چې دې کوم کسانو ایمان راوړی دي د نبی علیه السلام په خدمت کې هغه حاضر کړل هغه کې عثمان بن مزعون ابو عبیده بن جراح عبد الرحمن بن عوف ابو سلمہ بن عبد الاسد ارقم بن ابو الارقم رضی الله تعالی عنهم دا ټول چې دا په یو مجلس کې هغه په دې ټولو اسلام راوړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې ټولو یو ځل باندې د نبی علیه السلام مجلس هغه حاضر کړل او دې ټولو اسلام هغه راوړو او بیا په دار ارقم کې د خلکو هغه پناه اغستې و او دا رنګ د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ د عمار او د صہیب رضی الله عنهما د اغي مبارک رضی عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای چې د دار ارقم په دروازه باندې صہیب بن سنان رضی الله تعالی عنہ سره زما ملاقات وشو نو چې کله دی صہیب بن سنان رضی الله تعالی عنہ سره زما ملاقات وشو
دوی په ملاقات او نبی علیه السلام د دغه دار ارقم دنه هغه ناست دی. نو ما د صہیب نه تپوس وکړو چې اراده دې څه ده، چونکې دواړه ملګري وو. نو دغه عمار تپوس کېدو صہیب بن سنان نه چې ستا اراده څه ده؟ نو صہیب ته نه اومه دکه تپوس وکړو چې ستا څه اراده ده. یعنې دواړو د یو بل نه د خپلو ارادو هغه تپوس وکړو. نو چې کله یې ترې تپوس وکړو نو هغه وي چې راځه نبي علیه السلام دننه د نبي علیه السلام کلام به واورو. چې کله دننه دواړه لړل او د نبي علیه السلام کلام یې واورېدو، نبی علیه السلام ورته دعوت د اسلام ورکړ او دې دواړو امه هغه دعوت د اسلام هغه قبول کو. نو دا د نبی علیه السلام د ابتداءً د خلکو ته دعوت او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابتداءً خلکو ته دعوت چې هغې اسلام کې هغه داخلېدلو. الله دې موږ او تاسو ته د نبی علیه السلام په سیرت باندې باقي ژوند کې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.